څنګه چې تاسو ته پته ده چې 8 تاریخ باندې انتخابات دي او تاسو به د ووټ په ذریعه د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی ممبران منتخب کوئ. دا ممبران مونږ دې له منتخب کوو چې هغوی زمونږ په قومي اسمبلی کې او په صوبایي اسمبلی کې زمونږ د حقوقو تحفظ هم وکړي، زمونږ لپاره قانون سازي هم وکړي او زمونږ د دې ځای چې کومه پسماندګي ده، د دې ځای چې کوم ضرورتونه دي د هغې هلته کې وکالت هم وکړي او د هغې له وسایل چې دی هلته نه راوړي چې دلته کې زمونږ دا پسماندګي لرې شي. په دغې حوالې سره به دې ووټ ته ګورو، نو که مونږ وګورو نو که په دې تنګي کې که ټرانسفارمرې لګېدلي دي، که ګریډ سټیشن جوړ شوی دی، که د نادره دفتر جوړ شوی دی، که دلته کې سوی ګیس راغلی دی، که دلته کې سکولونه جوړ شوي دي، که دلته کې هسپتال جوړ شوی دی، که دلته کې ټیکنیکل کالج لړ موږ سره کډیور کې دی، دا ټول د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کارنامې دي. آفس ما یاد کو دا ټول د جناب آفتاب احمد خان شیرپو کارنامې دي. عزتمندو دغې سره سره که موږ وګورو نو دې تنګي کې روزګار هم چې دی جناب آفتاب احمد خان شیرپو ورکړی دی. په دې حوالې سره زموږ دا تمه ده چې تاسو به زموږ دا نن دا جرګه چې ده دا به راسره منئ او راپاسی به او په 8 تاریخ باندې به د جناب آفتاب احمد خان شیرپو د قومي وطن پارټۍ تاسو به حمایت هم کوئ، ووټ هم ورکوئ او انشاءالله په 8 تاریخ باندې به دا ډیوه کامیابوی به. عزتمندو بعضې خلک به اوس تاسو ته د کلیوالۍ په نوم به هم راځي، بعضې به دا ووټ چې دی دا به د جنت و دوزخ سره تړي. په دې شي باندې به لږ غور کوو. که دا ووټ باندې جنت وي نو بیا خو ډېر اسانه وه، بس ووټ په مچو کار بیا ټیک و، نه د دومره عبادتونو ضرورت و، نه د عمرو نه د حجونو ضرورت و. خو دې باندې تاسو هم ښه پوهئ او موږ هم پرې ښه پوهیو، عالمان صاحبان هم پرې ښه پوهې دي چې ووټ سره د جنت او د دوزخ څه کار نشته. جنت او دوزخ زموږ په اعمالو باندې دی او هغه اعمالو فیصله چې ده هغه الله تعالی کوي. نو دغې حوالې سره په دغې خبرو کې به نه راځو ټولو، دې ته به ګورو چې څوک زموږ د علاقې لپاره ښه دي، څوک زموږ د علاقه آباد کولی شي، څوک د دې علاقې مسایل حل کولی شي. نن په تنګي کې ګیس خو شته خو د ګیس پریشر مسلې شته، نن په تنګي کې بجلی خو شته خو د بجلی نظام هغه شانتې ټیک نه دی، نن دغه شانتې نور دلته کې ضرورتونه شته. دغه ټول چې دي دا قومي وطن پارټي او ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو به تاسو له حل کوي که تاسو د هغه باندې اعتماد وکړو او تاسو سره راپاڅېدئ. دا زمونږ لږ ساعت راتګ به په ډېر څه منظوروئ. زمونږ نور هم یو 2-3 پروګرامه دي خو رومان بھائی راته دغه کړو چې ضروري به راځئ، د مایسه زه به حاضري دغه کومه. ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې دلته کې راغونډ شوئ او زمونږ هم دا استقبال وکړو، مونږ هم دا عزت راکړو. ستاسو دا مینه ستاسو دا اخلاص به همیشه یاد ساتم. انشاءالله دا تمه لرم چې په 8 تاریخ باندې به په ګډ تعداد کې روزه او ووټ په د ډیوې په حق کې استعمالوي. دا مې درخواست دی چې سبا په شیرپو کې 4:30 بجې د زمونږ آخري جلسه ده د دې کیمپین او سره د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو برسیم ده. نو دغې ته به تاسو ټول پکې ګڼ تعداد کې به راځئ او شریک کېږئ به. زه اخره کې یو ځل بیا د ټولو ملګرو ډېر مشکور یم.